बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम LKY न्यूज़ په سکرین باندې تاسو ما وینئ ګران مینوالو نن د اختر دویمه ورځ ده او سیاسي حالات فوري طور باندې بدلیږي د هغې دپاره زه نن په مایارو کې موجود یم انصاف سپورټس اینډ کلچر پریزیډنټ تحصیل ګړي کپوره چې د پاکستان تحریک انصاف سابقه پریزیډنټ انصاف ټایګر فورس هم دی او پاکستان تحریک انصاف کې ډېرې هلې ځلې ډېرې قربانۍ دي دې سره سره د تاجرانو د غریب مارکیټ پریزیډنټ هم دی یو فیمس شخصیت دی سیاسي هلو ځلو کې حلقه احباب دوستان په دې علاقو کې هغوی پېژني فیصل امان د هم په دې پروګرام کې نن مېلمه دی هغوی نه به پوښتنه موجوده حکومت په حواله به هم کوو چې هغوی په کارکردګۍ باندې هغوی څه خبره کوي بیا د پاکستان تحریک انصاف د ورکرز په حواله به هغوی نه پوښتنه کوو چې پارلیمنټرین هغوی ته په کم نظر باندې ګوري آیا د ورکرو هغه کم کوشش دی جدوجہد دی هغه سر ته ورسېدو دې سره سره 25 جولای باندې د انصاف سپورټس اینډ کلچر په زیر اهتمام په الحمرا حال کې یو لوی ګرینډ ورکر کنونشن دی هغې په هکله خبرې ورسره کوو موږ سره اوسئ السلام علیکم فیصل امان صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لیکن خاندان څنګه زه بسم الله الرحمن الرحیم یو ځل دا LKY نیوز چینل ته ډېر شکریه ادا کوم او چې تاسو زموږ دلته مایاري کونسل ته راغلئ تاسو دونه ټایم وباسئ او زه خپل ټول کلیوال سینیر ورکر او د پارټۍ او علاوه چې کوم زموږ مشران دي ټول ته السلام علیکم او ټول ته د اختر مبارکي قبول کړئ فیصل امان صاحب تاسو نه به زه پوښتنه کوم چې تاسو پاکستان تحریک انصاف کې کله ګډون کړی او څومره وخت مو شو چې د هلې ځلې مستقل ستاسو په دې تحریک کې جاري دي پارټۍ کې خو کله د عمران خان 94 کې مردان کالج ته راغلی و فنډ سلسله کې نو موږ ته هغه ټایم اطلاع راغله چې حسن خان صاحب به راځي یو اهم میشن باندې چې د یو کسانم فنډینګ باره کې نو هغې کې ډېر کسان موږ ته په هغه ټایم باندې راغلو چې یاره تاسو دې دغه ته توجه مو ورکوئ دا داسې دی او داسې دی او خان صاحب باره کې ډېر څه موږ ته ووایي او بهرحال چې موږ معلومات وکړو نو هغه یو ښه کار باندې راته د یو ملکي یو اهم ضرورت و زموږ ملک ته د هسپتال د ډېر خلک به د دې نه وفات کېدل دیوانو به افورډ کولی نه شو نو چې کله موږ ته کار معلوم شو نو موږ هغوی سره ښه مرسته وکړه او باقاعده ښه فنډینګ هم ولې وکړو نو د هغې وخت نه انشاءالله موږ د خان صاحب سره یو زړه تعلق او بیا ورو ورو دا چې هغوی کله 96 کې د 25 تاریخ باندې د دې اناؤنسمنټ وکړو نو بس هغې ورځ نه بس موږ سره او بلکې بیا د کله لطیف الرحمن صاحب ولاړو پارټۍ نه نو هم دلته موږ ورته جنډه لګولې وه موږ ولې به پروګرامونه کړي وو نو د هغې نه بس روان یو ورسره اوسه پورې 13 کې بیا ډېر زیات موږ هایلایټ کړه ځان او تاسو څنګه ته پته ده چې 18 کې خو بیا بل شان زموږ ډېر ټف الیکشن و هغې کې موږ ښه سپورټ کړی دی نو بس پارټي خو یو لیډر باندې چلېږي 13 کې چې کوم الیکشن و 13 کې مالې ځلې ډېرې وکړې هغه دھرنې مو کړې او منډې مو والې او ترړې مو والې مطلب دا دی چې په پاکستان تحریک انصاف کې شامل شي نو بس سټرګل دی جدوجہد دی بس خان صاحب چې کوم زړه به مینه ده خلکو سره نو بس هغې ته موږ ګورو او هغه شان روان یو او کله پکې بیا اسلام آباد ازادي دنګه شروع شو هغې کې بیا هلې ځلې وې 126 دن چې بیا څه وشو تاسو ته پته ده چې تاسو په ITF کې ډېر زیات انصاف ټایګر فورس کې ډېر زیات کردار ادا کړو تاسو د هغې ډسټرکټ مردان پریزیډنټ هم وې ITF کې ستاسو ډېره زیاته قرباني ده او ډېرې هلې ځلې هم کړی دی ITF هغه ملګري چې کوم دي هغوی لږ په ITF بیکګراؤنډ باندې خبره وکړو بیا د هغې ورکر چې کوم د هغې ستاسو هغه کوم مجاهدین چې کوم وو ستاسو هغه ملګري چې کوم وو هغوی څه فیوچر څه مستقبل دی نو
هغه ولنټیرلی هغوی ټول راغلي وو د ملک د هر ګوټ نه راغلي وو کسان او مونږ لیدلو چې بیا کله خان صاحب وایي چې بنګاله ته راشئ نو تقریبا څه 300 د پاسه څه کم 400 ورکرو چې هغوی مونږ سره پیدل بنګاله ته ازادي چوک نه هلته مونږ سره پیدل لاړل او هلته خان صاحب بیا سپیچ وکړو هغوی بیا د آی ټي ایف ډېر دغه هلې ورته څه وشو نو مخامخ بل وینګ هم ناست و مونږ ته نو هغوی ته یې ووایي چې خان صاحب هغه ریکارډینګ وسه مونږ سره چې بهي ما ته پته ده چې چا څه کړي دي نو هغه خان صاحب ته هم واضحه دي او زمونږ ورکر ته هم واضحه دي او زمونږ ورکر ماشاءالله اوس هم هغه جدوجهد باندې روان دی یاره مونږ ته خان صاحب بلکل وعده کړې وه خو اوس چې مونږ ملکي حالات ګورو نو مونږ وایي چې مونږ خپل قربانۍ هم ورکړي دي د ملک لپاره الله رضا لپاره هم کړي دي او چې اوس مونږ دې ټایم کې ملک حالات داسې چې مونږ خپل وعدې خان صاحب ته ورنه کړو بیا خو مونږ هم یو مقصد لپاره بشي که نه زمونږ مقصد خو صرف پکار دا دی چې مونږ ملک جوړول ملک د دې ګند آزادېدل او د ملک څه مفاد لټول اول پکار دي کله چې ملک انشاءالله سټیبل شي نو خان صاحب موږ سره وعده کړی بالکل ټیک ټاک کړی ده او موږ هم انشاءالله وعده بیا هغه دغه کوو هغه ته یاد هم ده هغه موږ ته یو اشاره کړې ده اوس یو کنوینشن شو د ټایګر فورس نو دا ټایګر فورس چې جوړ کړی دی خان صاحب هم په دغې میشن یې جوړ کړی دی خو انشاءالله او چې کوم بل څه موږ ته څه وعدې دي موږ ته هم یاد دي او خان صاحب ته هم یاد دي موږ به دې ټایم کې خیر د ملک د مفاد لپاره ځان خپل قربانۍ بیا یو ځل پیش کړو ملک لپاره فیصل امان صاحب موجوده ملکی حالات یو داسې طرف ته روان دي معاشي طور چې عام خلک ډېر پریشانه دي غریب خلک ډېر پریشانه دي او ډېر زیات هیلهمند دي او امید یې دا لرلو چې عمران خان صاحب څنګه به راځي نو ارزاني به شي او انصاف به آسان شي او د عام خلکو به حکومتي او بیوروکراسي او اسټابلیشمنټ به چې دی دا به پابند شي هغوی به خپل کارونه به مستعدي سره کوي خو داسې ونه لیدلی شو د دې څه وجه ده هر کله چې تاسو کوم وایئ که نه نو یو ملک چې ودرېږي په خپل خو د هغې لپاره قربانۍ پکار دي او موږ ځان کې هغه جست وینو چې موږ اوس قربانۍ ورکړو خیر دی موږ د سختې تېرې کړو موږ د نارې تېرې کړو خو یو وخت به داسې راشي انشاءالله چې خان صاحب څه ویژن دی هغه به پوره کېږي او انشاءالله اینډ ته به تاسو اخرني کال کې وینئ چې ډېر څه به شروع شي خو دې ټایم کې ملک ته کارونه وباسل ملک یو د کوم لیست ګریډ لیست ورته تاسو وایئ که نه چې هغه تاسو وینئ چې پاکستان ایمج ښه طرف ته روان دی بد طرف ته نه روان او انشاءالله کوشش به کوو چې انشاءالله موږ څه وعدې خان صاحب کړي دي هغه به پوره کوو فیصل امان صاحب تاسو نه به زه چونکې تاسو آی ټي ایف هم د ضلعي سربراہ وئ اوس اسپورټس اینڈ کلچر کې بھی ہے او پارټۍ کې تاسو ډېرې هلې ځلې دي پارټۍ کې ورکرز ډېره محنت کړې ده پیسې یې خپله لګولې جنډې ټوپۍ به خپلې وې نارې به یې تویلو ډېر خلکو کاروبارونه خراب شو ورکرز ته هغه مقام هغه عزت میلو شو ما ورته څنګه تاسو ته مخکې ووایي چې زموږ ورکر وایي چې تاسو قربانۍ شته قربانۍ کړي دي نو موږ قربانۍ مخکې هم کړي دي بیا به هم کوو خو موږ د دې مقصد لپاره نه کوو چې یاره موږ ته دې څه راکړي یا موږ ته دې ملک نه څه میلو شي موږ اوس هم وایو چې موږ به ورکوو دې ملک له اخیستو والا نه یو او کله تاسو وینئ چې کوم قوم دا میشن جوړ کړ چې یاره زه دا ملک ودروم نو هغې لپاره قربانۍ راځي او تاسو وینئ انشاءالله چې زموږ روان نسل به چې کوم دی د دې قربانۍ مرام حاصلوي انشاءالله موږ امید دی اوس هم امید دی فیض الرحمن صاحب په 25 جولای باندې په الحمرا حال کې د انصاف سپورټس اینڈ کلچر ضلع مردان په اهتمام یو ګرینډ کنونشن دی د ورکرز د دې بنیادي اغراض او مقاصد څه دي دا څه کېږي چونکې حکومت ستاسو دی
او دې کې ستاسو څه ایکسپیکټیشن دی چې څوک به شرکت کوي او د مردانو ورکرز د تاسو څه ویل غواړئ؟ زه خپل پاکستاني قوم سپیشلی زموږ جیالی کوم ورکر دي نو هغوی ټولو ته زه خواست کوم چې دې کنوینشن ته راشئ. دا کنوینشن زموږ دی، موږ یې خپله کوو، موږ یې خپله سپورټ کوو، خپله انعقاد کوو. نو دې کې چې کوم کسان سایډ لاین شوي دي یا دیوار سره لګولي شوي دي هغه ورکر ته ټولو ته موږ وایو چې دې کنوینشن له راشئ او دا کنوینشن به موږ کامیابوو او موږ به خان صاحب سره قدم په قدم ولاړ یو او انشاءالله موږ به د ملک لپاره یو ځل بیا راپاڅو. زموږ اوس بلیاتي اصول هم را روان دي، دې باره کې زه دا وایم چې انشاءالله موږ به هر ځای نه خپل یو کنډیډیټ ودرو، موږ به د میر لپاره خپل کنډیډیټ خوښوو او هر یونین کونسل کې به هر ویلیج کونسل کې به خپل کنډیډیټ په خپل مقصد دا دی چې انصاف سپورټس اینډ کلچر نه یا مدر پارټۍ نه ودرېږي. موږ به انشاءالله خپل انصاف سپورټس کلچر طرف نه هر یونین کونسل کې به موږ یو کنډیډیټ ودرو انشاءالله. او د فیض الرحمن صاحب د میر د مردان لپاره تاسو څوک سپورټ کوئ؟ موږ انشاءالله میر لپاره کریم الله خان تورون موږ د خواښ کړی دی، خو موږ هغې له اوس نور دا کنوینشن موږ مقصد هم دا دی چې ټول پی ټي آی ورکر راغونډ کړو چې څوک یې خوښ کړو نو که بل کس خوښوي او په اشتراک باندې مشترکه باندې زموږ ټولو ورکر خوښ کړو نو موږ به کس انشاءالله سپورټ کوو او د پی ټي آی او د مدروین په سلاح باندې به کوو، دا نه چې زموږ به مخالف ودرو. دا تاسو ته وضاحت کوم چې انشاءالله زموږ دې کنوینشن کې به زموږ ایم پی ایز زموږ پارلیمنټرین راضي به او انشاءالله موږ په ایجاډ یو سلاح کوو، تر سلاح نه پس به موږ یو کس خوښوو انشاءالله به سپورټ کوو. کنوینشن په هکله باندې ستاسو نظریاتي ورکر اتحاد سره سلا مشوره شوې ده، هغوی به پکې شمولیت کوي؟ بالکل، لیکن زموږ سینیر ورکر دي او مشران دي هغوی موږ راغوښتي دي او هغوی موږ سره ښه په سلا دي، انشاءالله ای به راځي. تاسو ته څنګه مو وویل چې دې کې به مشترکه موږ کنډیډیټ خوښو، دا نه چې زموږ به پارټۍ ته مخالف نه، پارټۍ طرف نه به انشاءالله موږ دا ټول پروګرام کوو انشاءالله. بلدیات په هکله باندې تاسو څه وایئ چې آیا چونکې تاسو معیارو سره تعلق دی د دې یونین کونسل یې پي کې 51 نو تاسو به آیا په خپله بلدیاتو کې به حصه لې یا به څوک سپورټ کوئ به؟ چې پارټۍ څوک هم خوښ کړو په چا باندې لاس کېښودو هغه زموږ مشترکه امیدواري. اخره کې به د ورکرز ته تاسو لیدونکي ملګري چې دي څه داسې جامع پیغام ورکړي؟ زما خو ټول ورکر ته بلکې ټول قوم ته دا خواست دی چې سخت راضي په هر ملک باندې په هر وطن باندې او دې به سخت به ځان نیسو او د دې ملک لپاره د آینده نسل لپاره انشاءالله موږ به دا سخت برداشت کړو، خو موږ به انشاءالله هر سختو نه پس راضي وي او تاسو امید مه دا کوئ څنګه موږ مخکې امید کې آخري کرن نو انشاءالله اوس هم موږ وایو چې انشاءالله هوپ دی چې خان صاحب ښه صحت روان دی او انشاءالله تاسو زړونه مه بایلئ، انشاءالله موږ به ښه طرف ته ځو، دا ملک به موږ انشاءالله ښه طرف ته وباسو. ډېره مننه فیصل الرحمن صاحب، ستاسو یو جهان مننه. ګرانو مینوالو، ګرانو قدرمنو، دا و فیصل الرحمن چې سابق پریزیډنټ انصاف ټایګر فورس، موجودہ انصاف سپورٹس اینڈ کلچر تحصیل گڑھی کا پورا صدر، انصاف نظریاتی ورکر اتحاد یو اہم شخصیت چاہے خپل خیالات و اظہار کو لیدونکو ته پیغام هم ورکو چې په 25 جولای باندې انصاف سپورټس اینډ کلچر ضلع مردان په زیر اهتمام په الحم راحال کې 15 بجې چې دی یو ګرینډ کنونشن دی، په هغې کې به پارلیمنټیرین مقتدر شخصیات د پاکستان تحریک انصاف هغه شرکت کوي. دې نه علاوه د بلدیاتو په هکله موږ خپله خبره اتره وکړه چې په بلدیاتو کې به موږ پارټیسپیټ کوو. میر دپاره موږ خپله خبره وکړو چې میر کې به موږ د پارټۍ چې کومه فیصله ده هغه به موږ منو او زما خپل ذاتي رایه دا ده چې کریم الله خان تورون موږ سپورټ کوو، خو د پارټۍ چې کومه فیصله ده هغه به ټولو کې بهتره وي.
कैमरामैन हुसैन अली खान सरा लतीफ़ खान यूसुफ जई यूनियन कौंसल मायार हल्का पी के 51 मर्दान।